الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یا ایها الذین آمنوا کورس سلسلہ شروع دی آیت نمبر 12 دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: مومنو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسے اس سے خوف رکھنے کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ پدی آیت کہ اللہ رب العزت مسلمانانو ته حکم ورکوي خاتمه بالخیر والا، یعنی هر حال کې داسې کار کون پکار دی، هر حال کې داسې کوشش کون پکار دی چې موږ ته کم موله خاتمه دی، کم موله مرګ دی، موږ ته په کلمې نصیب شي، په ایمان حالت کې موږ ته مرګ نصیب شي۔ پہلا سبق خو دیګ دا ملویږي، دویم سبق دا ملویږي دیګ حق کا توقاته لفظ راغلی دی، یعنی حق کې تقوا، الله نه د ویریدونکو حق، الله نه د تقوی والا حق څه شی دی؟ مفسرین ډېر اقوال پیش کړي دي۔ معرف القرآن کې یو قول دا ذکر شوی دی چې حق کې تقوا مطلب دا دی، یعنی د الله نه ویریدونکو حق دا دی چې دنیا والا خلق تا سمی تا ملامت کوي، تا تانی در کوي، څه هم کوي، تا والا فکر نه کوي بلکې الله فرمانبرداري کې لګوي، الله نیک کارونو کې لګوي، دین خدمت کې لګوي، چاہے دنیا والا خلق تا څه هم یي، یعنی دنیا والا خلق مذاق تا استهزاء تا به نه ګوري بلکې تا الله والا حکم دی تور باندې عمل کوي، دا یو الله رب العزت والا ویریدونکو حق دی۔ اور دریم کم سبق ملویږي هغه دا ملویږي چې قرآن سره مو تعلق دا همیشه د پر مو ساتو، یعنی خپل تعلق قرآن سره اور الله سره جوړ کو، چې مو ول تعلق قرآن سره اور الله سره وي نو مو الله دنیا هم بخښتاوي، آخرت هم بخښتاوي۔ دنیا کې هم به مو ته لارې اسانېږي، مشکلات به حل کېږي، مصائب اور مشکلات څه کم دي به حل کېږي، اور اخروی زندگی به مو الله ښایستاوي۔ آیت نمبر 13 دی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ پدی آیت ترجمہ ورو، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے سے باہر کی کسی آدمی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کسی طرح کسر نہیں کرتے، اور ان کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو بغض ان کے سینوں میں ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہے۔ پدی آیت کہ اللہ رب العزت مسلمانانو اور مومنانو ته دا حکم ورکوي چې کافران خپل رازدار ما جوړو، رازدار څوک هم جوړو، خپل مسلمان رور رازدار جوړو، کافران کله هم خپل رازدار ما جوړو، ویلې کافران تا ول رازدار جوړیدای شي نه، همیشه به تا ول راز فاش کوي، تا رازونه به کولای، نو دی کې الله رب العزت دا حکم ورکړی دی چې غیر مسلم اور کافران خپل رازدار ما جوړو۔ اور دویم خبره، څه کم کافران دي دا پتا والا مسلمانانو والا تکلیفاتو باندې خوشحالیږي، خفه کېږي نه، نو ته خپل تکلیف څه خپل رور بجای پر مسلمان رور ته نه بیانې بلکې کافر اور غیر مسلم ته بیان کې، نو هغه پتا والا بجای دې څه والا مصیبت اور څه مشکل حل کی هغه الټا خوشحالیږي، نو دې د وجې نه کافران کله کافرانو سره دوستیانې اور رازدار نه جوړون پکار۔ اور دریم خبره، چې د کافران اگر چې ظاهر طور باندې ډېر ښه وي خو اوله خبرو نه، اوله انداز نه، اوله عمل نه همیشه د پته لګي چې دو د مسلمانانو کلاو دشمنان دي، نو موږ ته پکار دی اور دی آیت کې کم موږ ته سبق ملویږي هغه دا ملویږي چې کافران څه کم دي هغه موږ خپل رازدار اور ملګري نه جوړوو۔ آیت نمبر 14 دی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلکم تفلحون۔ پدی ترجمہ: مومنوں کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ پدی آیت کہ اللہ رب العزت مسلمانانو ته اور مومنانو ته د خپل ویرې حکم ورکړی دی، اور یو کامیابی والا یو ټریک کامیابی نقطه یې ورته ښیلی دی
چې تاسو بالي کامیابو تاسو زړونو کې د الله ولا خوف وي الله ولا ویره وي الله ولا ډر زړونو کې وي الله ولا خوف ویره او ډر تاسو زړونو کې نه وي نو تاسو کله هم نشو کامیابی دی. اور بل حکم دا ورکړی دی چې سود نه ځان بچ کوو سودخوري مه کوو یعنی ډبل پیسې وصولو ما زکات قرض یو ورکې او وصولوي ډبل دا شی مه کوو بلکې څومره قرض دې ورکړی دی مغوره قرض وصول کا ظالم ما جوړېږه مظلوم ما جوړېږه بلکې خپل حق خلا اور بل چا والا حق ویا ما. نو دې آیت کې کوم دوه سبق ملويږي. پهل سبق دا ملويږي چې سودخوري نه ځان بچ کو سود خور مو ځان نه جوړ کو نو مو ولا کم عقل دی دا به سود د وجې نه استعمالیږي نه عقل سالم بنوي نو عقل سالم نه وي نو عبادت دې طرف ته مو زړه مایل کېږي نه دې طرف ته مو زړه مایل کېږي نه نو یقینا الله نافرماني به کېږي الله نافرماني نتیجه انداز آخرت کې مو ته عذاب ملويږي. نو سودخوري د مو پرېږدو حرام خوري مو پرېږدو نن مو اعمال خو مو ډېر ښه کوو خو مو حرام خوري هم ډېره کوو سودخوري هم ډېره کوو نو مو ته پکار دی څه اعمالونه لګوتې اعمالو باندې زور کوو خو معاملاتو باندې اعمالونه زیات زور کوو مو معاملات لږ ګډوډ دي معاملات درست کول پکار دی. دویم کم سبق ملويږي الله ولا خوف یعنی الله ولا خوف د کامیابی بنیاد دی. کامیابی سو غواړي نو الله ولا خوف الله ولا ویره مزړونو کې پکار دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.